بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو تاسو هم کتلی چې دا چې کوم سیلانیان دي په کومو طریقو باندې بیا دلته رارسي هغه تکلیف دی لارې هم تاسو کته ما خیال چې دلته کې کم خلک راځي نو هغه به مخکې هم دا اراده کړي او که اراده نه کړي موږ ته دا وایي چې کله تاسو کوم راټ ته راځئ نو ډبه هم غټ ساتئ خپل اعصاب هم مضبوط ساتئ سټپټین که تاسو سره وي 2 ساعتې ځان سره ډرایور که تاسو سره وي بل هم ورسره ساتئ غرض مې دا دی چې دلته کې دا سفر چې دا ډېر زیات تکلیف دی بهرحال پاورینی پړاو کې چې زه بسم الله کوم د خپل انټرویو نو فرست ټایم زما یو ملګری د دې ځای هغه ماته وی چې موږ ټیم اهلکار وکتل هغه کې مې سره د جاکټ واره وي ټیم اهلکار راغلی او دا فرست ټایم دلته شو زه هم د خوشاله خبره ده چې دا راغلی دي خزه لک شانتي تاسو ته یو بل شی په ګوته کول غواړم ما دلته یو ملګری ته مې زه د وبس کول غواړم کنه نه په منډه راوي د وبته مسکا نو زه هم چې زه د وبوس کوم د خټو لغر نو برغلی دي خو د وب دومره خېچنې دي چې به تاسو تازه په دا غن ښکاری دا کچه به هم تاسو تخکاری دا کچه به هم تاسو تخکاری یو زه ارز دا کومه چې څومره سیلانیان دلته کې راشي موږ خپل عادتونه هم دلته کې وروړي دي موږ چې سخرو داسې به غرزو پر روان 2-3 کال کې چې ته حکومت الله دیني کی کدی حکومت چې ته د کومرات ته سړک جوړ کو او دا سیلانیان را سٹارټ شو نو د دې دا وبس چې دغه کې حضور خوا کې کم سین بای کې دغه به هم د سکول قابل نه ولي چې مون د صفه عادت نه خپلو څومره غندل تک پروت دلته راشه کاکاجي تاسو له ګرستو شي جی ما ویزه د وبس کما زوس کم د وب دا دیو بس په هوټل والا په دې ګندګري ورته په ټول هر شي کې دغه ورته کو د چرګانو لري او هر شي کې دغه ورته ټول خراب کړی دی دا له مخ کې ډیر خو اوس دې خراب کړی دی اوس کله مونږ هم د مصیبت جوړ شوی خلک دا ګندم دلته ورځي چې کم سیلانیان بس ټول دلته ورځي ډیره مهرباني ډیره شکریا ته دلته کې سره راغلی قربان سیلانی بس جیو ها د کوم ځای راغلی سوات نه سوات مخکې دلته کې راغلی مخکې راغلی جی څه غاڼې داسې چې د کوم سيزونو دلته کې ضرورت دی دا دومره غن پروت دی دومره ګوره د صفای هم ډیر زیات د غری تاسو نه غاڼې چې حکومت د ټي ام ای خو لګیا دی او ټرک هم درولې دی خو سیلانیان هم سو فرشته تاسو غاڼې یره دا خو ډیر د اوټینګ ځای دی بکار چې دلته کم از کم د کسانو د اوټلی جوړ کړی دي د کې خلک پاتې کیږي د سره باترومونه جوړ کړی دي او بچ کم دي د باترومونه به په ډیره ماتې کړی دي دا ډیر زیاته ګندګي ده دلته خلک اوټینګ د پر راځي چې دل کم از کم سہولتي بل د روډ باغ لبانې ډیر زیات خپل ځای دی خو د روډ ډیر زیات مشکلات دي خلک په ډیر تکلیف باندې راځي ګوره ټي ام ای یو بل شي پکازو له سجیس کوم تمره نختر دلته کې پروت دی تمره نختر نو چې خلرا کولو کم یا په فارس والمان موچته ور اخلاصي خو سبب هم نه دومره لرګي پروت چې په اړتو پړتو لګي نو راکټه کې خشته کرسي دلته کې ولګوي چې دلته یو ټور زی اسی به ودري کې دلته بګینی تصویر به وباسي دا دومره خپل زی دی دا دومره خشته وبدي دي کې اوس نه ګن پروت دی لا صبر وکړه لا سړک نه دی جوړ الله دې نه کې چې سړک جوړ شي بیا به سهالي او بیا سیلانیان په ډیر تعداد کې راځي نو چې تاسو سیلانیان ته ټورست ته چې دلته کې راشي نو سره راشه 2 کال پس خو دلته د ناس زه هم نه دلته میونسپلیټی لپاره کار دی نو چې کوم ادارې دلته کې کار کوي چې هغه د ټورست ډپارټمنټ دی ایکس واي زد دی خشته کرسي دی جوړی کې دلته کې کینس پکنیک سپاټ دی جوړ کې خشته دا ټف ټایل راغلی دا سره شنو ګوشنه خلک ګور دي اکثر د خانانو لګولي کنه چې وردن اگیټ کولو کې ناصر شنو پراتی تا دلته کې لګي د خوند به جوړ شي صحیح ده دا ځای چې جوړ شوی دی نو دی کې د حکومت اصلاح نشته دا الله جوړ کړی دی دا الله جوړ کړی دی او دې کې د حکومت اس کار نشته نو زه هغې ته هم دا گزارش کوم چې الله تعالی تاسو له ښکلي ځای درکړو نو دا ښکلي ځای کې تاسو هم لږه مرسته وکړئ دا چې کوم ټورست ډپارټمنټ دی او هغې ته هم دا گزارش کوم چې لږ راشو لږ چکر دی ولګي زما لږ سفر جاري دی اوس خو بسم الله که مخکې ځم دلته څه کمې بیشې دی په هغې باندې هم خبره ترې کوو موږ سره اوسئ راځئ جي دا د اوس ګوره خوا کې سوټلې دي نو چې سوټل والي دي په کار دی چې دغه خپل د وینځلو د لوښو لرګو خپل ځای وي که نه هغه دا خپله پتیله راوړه دلته کې د دې نه به دا ګن دې ته ځي ګوره دا ګن به ټول دې ته ځي دا اوس وګوره نو زه په دې هم خفه شم که نه چې رب ذوالجلال تعالی جنت درکړو نو بیا خو ته خصمانه لګو که نه سفر لا روان دی مخکې هم زما ملګري مخکې ناست دي زه هغې له هم زما او ګن چې کم پروت دی تاسو ته زه ویلی نه شم ښه نو وګوره دلته کې لږ راشه کیمرامین صاحب لږ ګورئ دا خوراک وکړو شو ګن دغه پروت دی دا حل دی جی
السلام علیکم. څنګه چل جی صحت هم خدای خیر دی ټیک ټاک ای وی دا خلک وی کومراټ تلاړ شي کنه نو زه خو خدای شته نوم راغلی زملا کومراټ تلاړم یو خو یې لکه خلار نشته پیش وی دله خو بچا ډرایور پیدا کې او هم چې غټ گاډي به پیدا کې ټیک شو کنه بیا ورازه مقصد مدار چیرې یو سیلانی راځي او بال بچ روباسي نو هغه بدل زر په ځای باندې کم از کم 500 روپے خورای شي کومراټ ترا شي کنه زه خوراله مورینه نظاره چې کم مو کتن دا ګنده خشته ولا بیگی تاسو به کدار ګوره کورسر سره چوری کنه خو هر یو چیز خشتره خدا خو الله جوړ کړی دی خشته کنه نو روډ دی وته حکومت جوړ کی کړی تباشي یو قسم په خدای موږ دومره ټریول کړی دی کنه پرونو چې موږ بیګا د سره لړقې دونه خو له میوزیک پروګرام بیګا د اخري خلک راغلي میدان خلک راغلي او ډیر خو له یخ ماحول خو ریلی چې موږ دومره اگزاس شو دی روډ دومره خپه کړیو چې موږ تاسو نو د سرکار نو ټول ټورزم دغه نه دا اپیل دی وته موږ سوال کو چې دغه ته لګون روډ ورکړي دومره خو له ایریا چې قسم په خدای په پاکستان کې دومره خو ایریا نشته یوسف جان صاحب داسې خو ایریا په پاکستان کې نشته دومره خو له زه دومره خو لګون ډیولپمنٹ او روډ دا پنجابي چې د اغاز نه راشي زمونږ روډ دی کنه هغه د اغاز نه خپل پیسې روړي دلته لګي دا خو زمونږ پر د خوشاله خبره ده کنه او جی مونږ ویل او ذکر ته مخبل کیو لکه پنجابیان نه خپکیږي نه مری ټول دون دی پیش وی لا د 500 روپو د کیلی ګلاس پرینی ختم کړي چې مری به ختمه مال چې رب ذل جلال کم جنت را کله خوده راستی کنه نه چې هم د سړی چې کوم د دیر شو کال بیماری چې ته خاندري نه کومراټ کې سود روا دی بل خشي دا بخشي چې مرز دلته کرا ولا او حساب کتاب دا ضرورت چې راولي به څنګه د راولي به څنګه خبره ټوله ده کنه بیماری د قشه ده کنه او د لپاره په ډریورم دا سرویس موت کا کو وای چې بالکل جی کاکا جی تاسو هم سیل راغلی او من ملګری راغلیو دا زمون دیو د مخکتن راغلی لکه د میدان چې تاسو دی تر کړي وکړه تاسو ورکړل چلته او دا سپورتس افسر دی دلته تاسو خبره وکړه چې بل کله دلته پروګرام و چې د ځګې ډیولپمنٹ مطابق او دا ترقی خبرم کوله دي زه د لوري پښتو ادبي ټولنې سرپرستیاله په هیڅ باندې دلته مشاعره کړې و پاغه کې او ډیره ښایسته مشاعره شو نو په اخره کې زما په وینا و نو په دغه مشاعره کې د دې ځګې ام پی ایز ام ان ایز ناظمان صاحبان سرکاري اهلکار ډي سي صاحب دا ټول تقریبا پاغه کې موجود ما په وخت باندې په خپل وینا کې د دوه شذونو مطالبه وکړه او هغه مطالبه مې دا و چې لاولنې موږ ته دلته د روډ نه هم د موبایل ضرورت زیات دی ځکه چې کومړی وشي موږ نه خبرېږو که فرض که په څه مسله راشي موږ نه خبرېږو نو که فرض که کمیونیکیشن زموږ دغه یو دغه او دا کمپنیانو والا دا خو تاسو ته هم پته دی چې دا خو مینت کوي وایي ما له دا ټاور چېرته ولګوم ما ته په هغه ټیم باندې هغې وایي چې بالکل ټاور خو به سبا لګېدلی د هغې نه خو به شروع وي او په روډ خو کار شروع دی چې ته 2 میاشتې پس راځي بس دا هر څه به شوي او دا د نن نه 2 کاله مخکې کنه زه سوري خبره کوم زه په 88 کې نه په 88 کې علم راغلی یو 88 کې موږ چې د مازیګر نه رسیدلی هغه ډېر پتلیو او واپس منډه وتیو ولې چې هغه ټایم کې هیڅ سم نه و چې دې پیدرالو هم اق کوبراټ ته صرف لګون ته رېسټورانټ جوړ شوی دي نور اق ماحول 88 او وس اس فرق را نه سبا ویل واجی مختصر راته بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو ته هرکله ستړي مشو وایو چې په دې سخت لاره له هر کله راشي او څو پورې چې د روډ او د دې ځای د ډیولپمنٹ خبره ده اوس موجوده وخت کې چې کوم ایم ډي ټوریزم جنید خان راغلی دی مخکې ډي جي سپورټس نو هغې بله ورځ هم راغلي شاندور ته تله نو په جنګي بنیادونو یې د دې روډ خبره وکړه چې یاره 2000 روپۍ موږ دې ته ایستل دي نو انشاءالله هغه چې کومه خبره کړې ده نو اثر ته رسېدل ده د ټوریزم ډپارټمنټ به دا اثر ته رباني او ستاسو یو جهان مننه بس اخري یو خبرو پکې زه کم بیا زه لږ مخکې ځم ما دا پته ما دا پته را تاسو وړو ډک دی تاسو خله کې 75 فټ ته خو زه هم لږ سفر وکړې زه وایم کنه جی سیدا یو خبر جی زه هم چې خپل خبره بس په شعر کې تمامي کړو نه خنو ادبي سړی شعر کې به ونه کوم د خبره چې اوس لکه موږ د وزیر اعلی صاحب زموږ د سواد دی هغه لکه د یو پروګرام شروع دی داغه طرف نه روډ راځي بده طرف ته
دغه روډ بهشکه چې د دې ترقې لپاره موږ منو حق دی ودی شي بایپاس روډ د یو بل دی هغه دوه دی میلاو شي خو دا یو خبره ده زما زوړ روډ چې کوم دی د دیره دا به زما څه کوي د دې سره به زه څه کوم د دې د ډیولپ کولو لپاره د هم مال پروګرام وکي دغه روډ دی وکي خدا دې هم وکي دا دی ونه مختصر یي شیر کې وي کنه احمد شاه بابا وی کنه د ډیری تخیرو مشرایات کم دا د خپل پښتونخوا د غرسرونه نو مده عمران خان صاحب دا خواست کو چې واځي مطلب حکومت نه نو سره خسته علاقې دي څنګه چې هغه وایي کړی دي عاطف صاحب نه خصوصا دا سوال کو چې ورو مته د علاقې مته د انفراستراکچر برابر کا مته د روډونو برابر کا چې دا سیلانیان دی وطن ترازی او د عمل د ترقې په لور باندې روان شي مهرباني یو جهان مننه خوشاله آباد اوسه انجوای کې جی انجوای کې د عجیب تلک بند کا کاکا جی یو خبر ہے سره کوم خادی کا سٹارٹ تے جی پښتو سمجھ لیتے ہیں آپ ہاں په پښتو کې متل وی د سیر رسو پخی سیر خوست باندې هغه نه هیڅ نه پخېږي جی نه دا ته چراره دا دومره دی راوسته د لاره دا خلک سوي مریضان کېږي خو نه دی لاره دی دا جاړي دا جاړي وي لاهور راغلي وي دا صحیح حساب دی صحیح ہے بھائی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں یار تھوڑا سا شیشے کر لیں تھوڑا نیچے کر لیں جس تکلیف اور کرب سے آپ گزرے ہیں پہلے تو اس کے لیے معذرت آپ ہمارے مہمان ہیں ہم یہیں سے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اگر یہ نیچے ہو سکتا ہے بھائی تھوڑا نیچے ٹھیک ہے ہاں بالکل بالکل بس ایک زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا کیونکہ آپ جس مصیبت سے گزر کے آئے ایک تو روڈ کا بڑا مسئلہ ہے کچھ کہنا چاہیں گے آپ دوبارہ آئیں گے آپ جی بالکل آئیں گے بالکل آئیں گے کیا چاہتے ہیں ہم کہ کمراٹ کیسا ہو کہ آپ کو تکلیف نہ ہو آپ کی فیملی آئے بس یہاں پہ روڈ کے حساب ذرا ٹھیک ہونا چاہیے ویسے صحیح ہے خوبصورت بہت ہے تھوڑا سا گورنمنٹ کو یہاں پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ یہاں پہ تھوڑا سا دھیان دیں کوئی ٹورسٹ اسپاٹس اچھے بنائیں ہوٹلس اچھے بنائیں یہاں پہ تھوڑا صفائی صفائی کا لحاظ رکھیں اور روڈس کا خاص طور پر بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ اور کوشش کریں نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ کو روڈ ملیں گے ٹھیک ہے نا گڈ لک لگ گیا بار من خبر رسو بیسٹ آف لک دا روډ حالت دی جی عاطف خان ته وایم مرازه مخې ته مرازه عاطف خان ته وایم داسې په موټر سایکل راشه دی کمراټ ته پیش وي نو بیا به ټورست په خپله راځي وزیر صحت ته وایم چې په موټر سایکل راشه څه ټیمه خدای راستي دا ټول خلک به راکوشي وایي زموږ وزیر هم چې کوم دی نو کمراټ ته په موټر سایکل لاړه یو ښه امیج به جوړ شي عبدالله بھائی یو خو ستا ډېره مننه چې تا موږ له دعوت راکړه چې ته راشه کمراټ ته او دې سره تړلې چې کومه کلي دي خلقه پي کې 10 او هغه موږ وکتل ډېر بد حالات دي لارې نشته سهولت نشته چې چېرته لارې نه هلته به سکول هم نه هلته به هسپتال هم نه او هلته کې به د ژوند نور سهولتونه هم نه نو ډېره مننه عبدالله بھائی تاسو موږ له دعوت راکړو ټیک ته خلک خو سیل راځي خو ډېره بخښنه غواړم سیل کم دی او تکلیف زیات دی فرست نه شي کوزولی سیکنډ ته کولی نه شي
پیدا کیږي. کومراټ تراشه جی سم د انګلیش فلم دروره چې دلته په دې لارو کوڅو یو ځل تاسو راتیر شئ بیا به وایي چې خدای واپس په څنګه ځو. او حکومت وایي وروره موږ روډونه جوړ کړل. د روډونو جال هم وي پیچاو کړی دی. هر اړخ ته وي روډ دی. نو د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ ځای به څه ښه شي، څه به د دې ځای معیشت ښه شي. ته لار نه جوړوې او ټورسټ ته وایې چې راشه او راشه او خیبر پښتونخوا وګوره. خیبر پښتونخوا کې څو ګوري، کندې وګوري، کپرې وګوري، که د مرګ دا نظارې وګوري. अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर अपने नए और ताकतवर फार्मूले की वजह से कपड़ों में लाए चमकदार सफाई, रंगदार कपड़ों की हिफाजत और खुशबूदार सफाई के लिए कैमल ब्रांड अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर ही इस्तेमाल करें. असली अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर की पहचान अल हुसैन सोप एंड केमिकल फैक्ट्री और मोबाइल नंबर देकर खरीदें. तैयार करदा अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री, काटलन, जिला मर्दान. جی قدرمنو دا وخت یو سپاټ ته رالم او واړه ځاګه راغلي دي، فیملی راغلي، دوی سره خبره کوم ډاکټر صاحب دی او په سواد کې دی پوسټینګ سره خبره تر کوم لږ مختصر د تعارف وکړه. ډاکټر صاحب زما نوم ډاکټر فضل اکبر دی او زه په سواد سیدو میډیکل سیدو ګروپ اف ټیچینګ هاسپټل کې په جنرال سرجری ډپارټمنټ کې اسسټنټ پروفیسر یم او بس نن د چکر ته راغلی په دې سواد خو ډېر ښکلی دی کنه. د سواد ملم جبې او دغه سواد چې سواد نوم راشي خلک وایي سیل لاړه کنه. تاسو سره تړلې دا علاقې هم دي، تاسو په سواد کې په خپل علاقه کې ډېر ګرځېدلې. دلته چې راغله نو د وړو زګوره ته سوي تاسو نو اورېدل نه غواړم. د وړو مور د تسوي په ګاډي کې وړو او د وړو مور خدای وي چیرې په دې جهان باندې دا جنت دی. خو کلک شانته په دې سړک باندې خواريو شو نو زه هم چې صرف دا لوکل نه انټرنیشنل ټورست به هم ما ډیر ملکونه کتلې دي او زمونږ د دې ملک په شانته د دې خسته ځای په شانته پکې ما یو ځای نه دی کتلې. خو کلک په دې سړک باندې ګورنمنت خواري وکړه، لګ دلته کې د لوکل خلک انکریج کړو، دي ته څه قرضه سیستم ورکړو چې دلته کې هوټل ډیولپ شي. دغه ډیر زیات کمې ده، خو هوټل دلته کې نشته، سړک لګ دغه ده، نور د دې په شانته خسته ځای بل نشته. زه وایم چې سړک مین هغه دی فیکټر دی، لکه هغه سړک جوړ شو نو وایم چې خلک به ډیر زیات دلته هغه چې لکه دی اختر باندې کوم ګورنمنت وایي چې 2 लाख ټورست دلته راغلي دي، نو مطلب دا انکریز کېدی شي 5 लाख تم تللی شي. مری نه خلک خپه دي، خلک و چې دې سایډ ته لکه کې پی کې طرف ته خلک ډیر راغلي دي. خدای د سوات موټر وی او دویم دا چې دلته چې کوم دا نیچرل بیوټي ته نو دا هغه طرف ته نشته دی. نیشنل پارک درجه ولا ورکړه ښکاری پکې یاره جی فلحال صرف اعلان شوی دی، خو لکه امید لرو چې دلته نیشنل پارک درجه سره چې کوم سہولیات هغه ورکړی شي.
دلته څه خشته دي او څه بدرنګ دي بتا راته چې زر زو دلته خو ورڅ خسته دي بدرنګ پکې څه دي بدرنګ خو پکې بس دا هوټلونه ځینې کوئی هوټلونه پکې بدرنګ دي اوکې ډېره مهرباني انجوای کیجی جی دا ځای چې کوم دی دا زموږ لپاره عمران خان سره ما د پغه باندې ډسکور کړی موږ د هغه لپاره دا پیغام دی چې د مهرباني وکړي دې ته د روډونو صحیح جوړ کړي مطلب دې ته به د غونډ پنجاب د خلک راځي دلته به د خلکو کاروبارونه ښه شي او دا قدرتي مناظر چې کوم دي دا به هر چا ته اساني سره ملاویږي کته ورته لپاره کومرات ته چرور سه ځای په ځای خو چینی دي ښکلا ده ډېره ښکلې نظارې دي ډېره ښکلې آب و هوا ده اس چې راشي ډېره به دې روښانه شي خوشحاله به شي د ژوند ډېرې سختۍ ډېرې ستونزې او ډېر مصیبتونه او ډېرې ګیلې مانې به دنه په دې ځای کې هېرې شي او همدغه د دې قدرتي حسن هغه دوا ده چې انسان ته پکې میلو شي دلته کې رالو او ښکلی ځای دی د استوګنې یو ځای دی موږ هم لږ اوبو ته ایثار شو دلته کې چې کوم تاسو په لار راځئ که نه سیلانیانو ته وایم نو ځای په ځای باندې دلته کې شوملې هم ورکوي موږ به ځای په ځای شوملې هم څکلي اوبه به هم څکلي بیا پکې مختلف پړاو رالته مې انټرویوز وکړه بیا یو بل ځای ته رالو یو مینهوال راباندې اواز وکړو او بیا دغه محبت او دغه اخلاق او دغه ټکو موږ ځان ته رانږدې کړو راکوشو ما ویل داسې هم 2-3 خبرې وکړو بله غټه خبره چې هغه راباندې کړې اوبه وڅکلې نو ما ویل یاره ده پکې دا اوره ولې اچولی چې بیا راته هغه ووایي نه وي دا خو چینه ده دومره خوږې چینې په دې لږ ځای کې شپږ اووه چینې دي جي او دا تاسو ته به ښکاري چې کوم ملګري ته هوټل چلی هر څه دلته کې ایښي دي بهرحال دې ملګري سره هم خبرې اترې کومه او دې څه ویل غواړي دا مې یو خو ډېره مننه خوشحاله اوسې چې ستا غوندې کې مینه ناک خلک دلته وخت تېروي که نه نو دا ته چې ته زموږ سفیر یې دا د ټول پاکستان نه چې کله سیلانیان راځي چې دا د هرې ژبې سره تعلق ساتي که نه او چې کله پتا پیښیږي او ستا خواږه اخلاق او ستا د هغې سره مېلمستیا نو ته زموږ یو ډېر ښکلی تصویر جوړی ټیک ده زه به په ډکه خوله ټولو سیلانیانو ته وایم چې تاسو کومراټ ته راشئ ډېر ښکلي خلک او پوره سیمه چې تاسو کې پیکې کې مړه وسوردن نه شئ که نه نو مړه شله په پښتنو سیم ختمه ده او بیا چېرې تاسو زموږ شمالي علاقه جات ته راشئ بیا د کومراټ ته راشئ دې سیمې ته راشئ نو د دې خپل ژوندونو کې ډېر زیات کمی دی د وسایلو کمی دی خو دوی په اخلاق رب ذوالجلال ډېر پوره ساتلي خواږه خلک دي ته سره خبره تر کوم نوم راته وښیې خوبان زما نوم عبدالولي خان دی او بیسه کوم د دې علاقې یو د پاتراک یم او دلته ما سره خپله فیملي او خپل بچي مو اوسېږي دا سنګین خان دی او دا غني خان دی خو مونږ په دې ستا په پروګرام په پیغام دی خلکو ته د حکومت ته دا ریکویسټ کوو او یو سوال ورته کوو یو زاري ورته کوو چې مونږ شکر الحمدلله نن پورې نه د ووټ بایکاټ کړی دی نه هم د ملک بایکاټ کړی دی او مونږ دلته کې بچي اولاد کراوډ راځي هغې سره بیمار تکلیف مونږ ته امبولانس نشته دی مونږ ته په لاره ډسبین نشته مونږ ته روډ نشته مونږ ته داسې سهولیات د ګورنمنټ د طرف نه نشته چې لکه هغې کې 1% وي نو بیا هم چې 1% شته نو سیلانیان ټول ګندونه همدغه شان غورځوي ځای نه نشته دا د خلک خپله راټولوي دا زما بچو باندې زه هر مازدیګر راټولوم او بیا دلته کې د سیټ ته چې اوسېزو یې نو زمونږ هم د ټولو نه زیات پیل هم دغه دی چې ورور مونږ ته د میډیکل هم ډېر زیات تکلیف دی مونږ ته روډ هم ډېر زیات تکلیف دی مونږ ته د تعلیم هم ډېر تکلیف دی دویمه خبره زما ټولو څومره د موبایل کمپنیانې دي دې ته ریکویسټ دی چې راشئ په کومراټ کې خپلې ستنې ولګوئ او خپل موبایل او نیټورک وغیره یو کولاو چې شي ځکه چې دلته کې د خلکو ډېر زیات سهولیت دی په دې هم خرابې دي چې راشي کور نه نه خبر دي نه نه خبر چې یاره خدای مقادسه شوې ده څه چل شوی دی نو پلیز دغه یو سوال زموږ ټولو کپنو ته دی چې دلته کې راشئ او موږ ته د موبایل سیستم برابر کړي دا به ټول مهرباني خدای دې خوشحاله او آباد لره خدای دې ستا سنګین او غني ژوندي لري ډېره مننه دا وخت ما سره راغلی زموږ ډېر خوږ ملګری فیروز شاه صاحب هم دی او د هغه هم ډېره شکریا ادا کوم فیروز شاه صاحب تشریف لږ راوړی یو خو ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو هم موږ سره په دې کې کومک وکړو او خدای دې ستا په ژوند کې برکتونه واچي فیروز شاه بھائی دا سفر تاسو موږ سره یو شانت وکړو چې کومې سختې دي نرمې دي کوم خواږه دي تاسو موږ سره وسکل کتل څه ویل غواړئ دا وخت تاسو کومراټ ته راسئ سیلانیانو ته یا حکومت ته څه ویل غواړئ چې تاسو
کومراټ خو بالکل حقیقت کې چې څنګه ویل شو اداغین بلکې زیات دی حسن ډیر زیات دی ډیر زبردست سیستم دی ابو هوا ډیر ښایسته ده خلک یې خلک دی د ډیر زیات ملنسار خلک دی مونږ ته په لار په ځای پر هر سړی و چې مونږ سه ایثار شي مونږ مل مستیا کو خو د دې خلکو تکالیف چې ګور ډیر زیات خفقان او افسوس سړی تراشي چې یاره مونږ تاسو ګورې مونږ ملیشیا ته تللی واغو سره وړو کې غوته زیاده ګنتینګ او په هغه ځای باندې هغوی ټوله ملیشیا ساتي پاکستان کې وګوره څونه ځایونه دي کالام او مري او بیا په پښتونخوا کې خو بې تحاشه دي خو د دې خلکو خپل ژوندونه په عذاب دی بیت حکومت دومره څه فایده وانه غستله چې یاره د ملک زر مبادله ښه شي سیلانیان دلته خلک نور راشي اوس هم ته وګوره د روډ دلته دا سیستم دی کومراټ نوم څونه زیات خلک اوري خو چې په دې روډ باندې سړی راشي نو په نیمه کې خلک وایي چې راځه دلته نه واپس ویلی چې یاره هغه ځای ته ونه رسېدی نو حکومت ته هم دا اپیل دی چې یاره زر تر زره دا روډ چې کم از کم د بل سیزن خو چې دا روډ کم از کم پوره چې نوري سم نه دا روډ د موبایل نیټورک وغیره دا ډېر انیشل شیزونه دي چې په دې باندې ستونه ډېره خرچه دونه دغه پې نه کېږي په کار دا دی چې دا وکړي او دې نه په صحیح معنو کې فایده واخلي ډېره شکریه فیروز خان ډېره شکریه ډېر مننه ستاسو دا خبره په ګل باندې بدله ده چې څومره خلک موږ سره ګوره دلته کې راغلي دي بلها ملګري موږ سره په دې سفر کې په لاره چې موږ راتلو له ډېرو ملګرو سره ملاقاتونه وشو او د خلکو ستونزې هم د شته ځای خو اشتیا خبر ده چې د دې ځای چې کم سیلانیان دي چې دې ځای ته راشي نو ناامیده نه ځي ډسکرج کېږي نه خو بس یو دوه درې خبرې کوي چې څنګه زما د ملګرو فیروز به وي دا وخت ما سره برهان صافي صاحب هم ولاړ دی مختصر به سویل غواړي برهان صاحب تاسو خو په دې علاقه کې ډېر زیات فعال یې منډه ترړه هم کوئ د کوم د وسایلو د سړک د نور چې کوم ستونزې په هغې هم تاسو اواز اوچتوئ نن کومراټ ته هم تاسو تشریف راوړو تاسو په دې علاقې هم یې خبرې هم یې هم د هر یو څیز نه مختصر سویل غواړي جی شکریہ ډیره مننه یوسف جان صاحب ستاسو د راتلو یو جهان مننه او زه امید لرم چې ستاسو د راتلو نه پس به ان شاء الله څومره چې تاسو کوریج وکړو کم یو زبردست پروګرام وکړو تاسو د اپر دیر د غره سر ته چې کوم د تاسو ځان ورسو تاسو د ماشوم نه هم د علاقې د مسایلو واورېدل د مشران نه هم واورېدل په خپله هم تاسو ولیدل او لکه زه به صرف دومره ووایم چې نور موږ هېڅ نه وایو او دا بار موږ احتجاج کوو درنه کوو په څو شي ټول ذمهدارانو ته پته خو د هغې باوجود بیا هم چې کوم دی هغه موږ ته کوم چې بنیادي حقوق دي کوم چې موږ ته میلاوېدل پکار دي هغه موږ ته نه راکوي نو اوس په دې ټایم کې موږ صرف یو ډیمانډس کوو چې په دې ټایم کې کومراټ ته پلکاو ټوریزم راځي خو پلکاو ټوریزم چې کله یو ځل راشي دوباره هغه نه راځي وجه دا ده چې هغه مایوسه کېږي هغه خفه کېږي هغه ګاډی چې راشي نو واپس چې دي ګاډی هغوی په ورکشاپ کې ولاړي نو مطلب لار بې انتهایي خرابه ده لکه موږ ورته کم از کم روډ ورته نشو ویلی خو برحال د موږ ډېره بدقسمتي ده موږ سپیشل چې کوم دی وزیر اعلی دا سوال کوو ریکویسټ ورته کوو اپیل ورته کوو چې پلیز څنګه چې تاسو په سواد کې ټوریزم سپاټونه لا روډونه مو ته پاخه کړه اوس په ایمرجنسي حالاتو کې پلیز تاسو اپ دلته هم دغه دلته هم پاکستاني اوسېږي دلته هم پلکاو خلک د هغو غربت دی د هغو ژوند چې کوم دی ډېر په سختو تېرېږي دلته موږ ته د تعلیم نه هونې کې برابر دی دلته موږ ته ایجوکیشن د نش برابر دی دلته موږ ته هېڅ قسمه سهولت نشته نو موږ وزیر اعظم دا ریکویسټ کوو چې پلیز تاسو کم از کم کومراټ روډ د پاتراک نه واخله د کومراټه پورې چې کوم روډ دی پلیز تاسو دا په ایمرجنسي حالاتو کې تارګولي کوئ کوم چې پلکاو ټوریزم راځي چې هغې دې نه فایده واخلي او دلته زموږ غربت ختم شي عزتمنو دا وخت موږ سره یو ملګری ولاړ دي په بایک باندې راغلي دي سپورټس بایک دي او دا راغلي دي د لاهور نه زیاتره دلته کې سیلانیان دي او دوی سره خبرې ترې کوم ایک تو بہت بہت شکریہ آپ مہمان ہیں اور ہمارے مہمان ہیں یہاں پہ آپ تشریف لائیں बाइक लेकर आप सारे दोस्त 4-5 दोस्त ग्रुप की शक्ल में तशरीफ लाएं हम लोग जी एडवेंचर के लिए जाते रहते हैं और अभी भी हमने तय किया कि हम एडवेंचर के लिए इस बार कुमराट वैली करेंगे क्योंकि केपी के गवर्नमेंट जो है वो कुमराट वैली को काफ़ी प्रमोट कर रही है तो हमने सोचा लेट्स डू कुमराट वैली दिस टाइम तो हमने एक ये आप पीछे देख रहे होंगे कि ये डाला जो है ये निसान का जो है डी-मैक ये साथ कर लिया कि हमारा लगेज और सारा कुछ इसमें आ जाए आइस बॉक भी साथ है दूध भी असल साथ है मक्खन चिकन हर चीज़ ताकि खाने पीने का इंतज़ाम भी सही रहे हमारे पास इस टाइम 3 बाइक्स हैं ये वाली ये 1200 सीसी BMW एडवेंचर है 800 BMW है ये यामाहा सुपर टेनरी ये 1200 सीसी ये भी है ऑल्दो इस टेरेन पे इनको हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है लेकिन ये जो बाइक का मज़ा है
बाइक की राइड का मज़ा वो अलग है। तो आप देख रहे होंगे चाहे 150 सीसी बाइक हो, चाहे 1500 सीसी बाइक हो, चाहे 1000 सीसी हो, बाइक का अपना मज़ा है। तो वो हमें आपकी ये जगह अल्लाह ने जो बनाई है ज़बरदस्त, आप लोगों को दी है KPK वालों को, तो हमने कहा इसको एंजॉय करें, आएँ और यहाँ आके आप भी मिल गए, तो आपसे मिल के भी बड़ी खुशी हुई। और कुछ पूछना चाहें तो वो भी हम इसके लिए हाज़िर हैं। ये बताएं कि और जो टूरिस्ट हैं आप उनको कहेंगे कि वो तशरीफ़ लाएँ? हाँ जी बिल्कुल, एक टूरिस्ट को आना चाहिए। देखिए दुनिया के जिस हिस्से में भी जाएँ, अभी मैं रशिया भी गया हुआ था, अभी कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया भी था, और जो है वो घूमते ही रहते हैं, लेकिन जो खूबसूरती यहाँ है वो कहीं नहीं है। हाँ फैसिलिटीज़ का मसला है, अपना ज़हन बना के आए कि फैसिलिटीज़ वो नहीं मिलेंगी। हाँ फैसिलिटीज़, अगर होटल में रहना है तो फिर ठीक है, दुनिया के जिस हिस्से में भी जाना है जाएँ, अच्छे होटल में रहना, अच्छा व्यू लेना है तो पाकिस्तान हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। जो हमारे पास जो है वो पीक्स हैं, दुनिया की जो टॉप जो 15-20 पीक्स हैं, उसमें से 6 पाकिस्तान में दुनिया की ऊंची पीक्स, जैसे K2 है, K7 है, इस तरह करके बहुत सारी, हाँ इतने सारे नाम हैं, बहुत सारी जगह जहाँ हम जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ जाएं। और थोड़ा सा तैयार रहें कि सहूलियात उतनी नहीं है, ठीक है, सहूलियात उतनी नहीं है, लेकिन इन्जॉयमेंट खूब है। जहन बना के आएँ कि हमने जो है वो हम होटल एंजॉय करने नहीं जा रहे, हम खाना एंजॉय करने, ऑल्दो यू विल गेट गुड फूड ओवर हियर। हाँ रहने का टेंट में बेहतरीन इंतजाम है रहने का। अभी हम सोए हैं, अभी मैं अपनी वाइफ के साथ भी गया हुआ था, तो हम लोग जो बाबू सर से पहले बेसल में वो खुला रेस्टोरेंट और होटल था, वहाँ ठहरे। वो कह रही थी यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, लेकिन जब वो गई और उसने व्यू देखा तो वो बहुत खुश थी। हाँ तो ठीक है, जिसको होटल का शौक़ है, नारान में ज़बरदस्त होटल हैं, यहाँ करीब में है, पीछे मस्कन भी है और भी हैं, तो होटल अच्छा करा लें। लेकिन जो नेचर का मज़ा है वो अलग ही होता है। तो उसके लिए अपने आप को इक्विप करके आएँ, अपनी चीज़ें, अपनी फैसिलिटेशन, अपनी जो चीज़ साथ लानी हो ले आएँ। जैसे हम सारे स्लीपिंग बैग साथ लाए हैं, ऑल्दो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं भी यूज़ करने की, और लोग इतने मेहमान नवाज हैं। कल जो है 3 लोगों ने अलग-अलग कहा हमारे घर रहना है, और तीसरे बंदे के घर हम रुक गए, यानी अल्लाह की शान, फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी मैं बताने जा रहा हूँ इखलास की कोई कीमत नहीं है। तो अभी हमने सोचा अब जाते हुए उसको कॉम्पनसेट करेंगे जैसे भी कर सकें। 3 बंदों ने आपको कहा कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, छोटा मैं पुख्तून हमारी टीम, और आपको किसी किस्म की मुश्किलात हो, रहने की, खाने पीने की, कुछ भी हो तो आप हमें कह सकते हैं। जी ऑल सेट, वी आर रियली हैप्पी विद ऑल द पीपल ऑफ KPK, और पठान वैसे ही बहुत मेहमान नवाज होते हैं जी। गुड टू सी यू गाइस जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। द सैलानी खबर तासो और दा कश गरीब की कोम मगरिब शे जी प पुख्तनो खत्म दा खबर ज बिया हम दलता के कोमा चे द कुमराट पदे वादे के द दे हर सुमर खलक को तासो पे पेखेगे दागी मीना और दागी मोहब्बत तक कमाल चे कम कमे बेशे दागे बमुंग हुकूमत तवायु और सूबाई हुकूमत तबवायु चाहे देख पले इदारे दलते दुमरा मुतहरिक की चे दलते के कम सहूलियाती चाहे दी लवर के कदा दा इलाका चे पखपल खपो मानो दा ब दुमरा पैसे जुड़ी की चे दी ज़्यादा चे कम पसमानदगी दा ब खत्मशी। डेरा मन्ना कैमरामैन साहब अस्ताम डेर ज़्यादा मशकूरी माँ चे पदे कंदो का परो पदे वरान रिजाड़ो और पदे सख्त हालात के स्ता कैमरे जमूंग मर करते ओकला स्ता हम शुक्रगुजार है माँ मीडिया के दा डेर कम की सड़े दा खपल कैमरामैन शुक्रिया अदा की कुछ चरत दमर गोले यो रिपोर्टर पसी गर्जिन वाले दमर गोले यो कैमरामैन पसी हम भी और दाचे सुमरा क्रेडिट यो तासो रिपोर्टर लवर के सहाफ़ी लवर के तो पदी की शक निश्चित ची पदी की बराबर ही सदार चे दिन की कैमरामैन हम भी यो जलस्ता बिया डेरा डेरा मनना कदर मनो दा वक्त मंग कुमराट की यू डेर खुले बारान शो डेर खुले बारान डेर ज़बरदस्त मौसम अलग साथ के कल शीन केशी कल नूरशी बहरहाल यो खुले फ़िज़ा जोड़ा शुआ पदी फ़िज़ा के से कमे बेशेर चे मंग अहतास तो पगुता हम को चिपागी के से कमे बेशे दे रब दियो की हुकूमत पदी क्यों कि दा कमे बेशे ख़त्म शी मासरा अब्दुल्ला दिरोजे खा के वलाड़ दे
زه د دې په دعوت باندې دلته کې رالم خو کې ناظم صاحب دی تکړه سړی دی ورسره چې کوم ملګري دي دا هم د دې علاقې دي او د دې سختو سره مخ دي هم د دې دا کوشش و چې زموږ د علاقې د اواز دې روچت شي او هغه واکمنو او هغه خلکو ته دې ورسېږي چې په لاس کې چې واک او اختیار دی عبدالله صاحب یو خو ستاسو شکرګزار یم ډېره مننه په اخره کې چونکې زما دا پروګرام اخري پړاو دی د دې نه پس زما د پروګرام اختتام ته رسي څه ویل غواړئ تاسو یاره سر بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم ما سره څه الفاظ نشته چې زه مطلب هغه شکریا تاسو ادا کړم ځکه چې کومه سختې لارې او کومه شوګیري مطلب زموږ دوه ورځې چې کومه زموږ مطلب په دې لارو مزل وشو نو انتهایي مشکلات مو نو زه بخښنه غواړم ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ دغه علاقې ته راغئ دغه کومه دیر علاقه چې کوم د حکومت د وجې نه چې کومه شاته پاتې ده نو هغه دغه خلکو ته تاسو وښولو انشاءالله امید مې دی چې دغه حکومت ته به یې کېده وي او زموږ په دې علاقه به انشاءالله کار شروع شي نو انتهایی ډیر زیات خوشاله شو او زموږ ولس هم ډیر زیات خوشاله شو نو زموږ نور هیڅ دغه هم نشته انشاءالله دعاګانې به تاسو ته کوو چې الله تاسو ښاد او آباد ساتي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دا وخت موږ سره سابقه چې کوم ایم پی ایس صاحب دی محمد علي صاحب د جماعت اسلامي د سیاسي ګوند سره د دوی تعلق دی او دوی سره دوه خبرې کوو دا هم شکر دی چې دوی موږ له خدای پاک په لاس باندې راکړ زموږ څه ګیلي دي مخامخ پرېږدو زموږ څه ګیلي د دې ځای د ولس اول خو زه ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو موږ له وخت راکړه هره ګټه هره لار او هر بورډ چې ګورو ستاسو به باقاعده بورډ لګېدلی دی د دې ځای مشري تاسو وکړه او دا دومره پسمانده علاقه ده ستاسو په خانه کې هم بلا فنډ دوی خلک وایي چې ریلیز شو رالل خو هغه شان ښکاره نه شو دا راته ووایې مدري صاحب چې وجوهات څه چې تاسو ډیلیور نه کړه دا کمې د کم ځای د خلکو ګیله خو په خپل ځای ده تاسو بیا هم الیکشن ته ودرېږئ دا ووټ په دې خلکو نه اخلي نو سره شته په کمپین کې بیا ډیره مننه شکریا ستاسو په راتګ باندې ستاسو شکریا ادا کوم چې د بهترین ویلي ته او د جنت نظیر ویلي ته تاسو رالی زما په خیال چې زه به صرف په ټوریزم خبره وکړم چې زه اوورال ویم چې ما 15 کاله په حلقه کې څه کړي الحمدلله زه واحد د دیربالا سیاستدان یم چې ما د 10 اربه روپو کارونه کړلي اوس که زه 1 بای 1 تاته شمارم او په دې کې زما په دې مجمع کې تقریبا زما د دې حلقې د هر یونین کونسل خلک دي چې زه به سکیم ویم او د خلکو نه بیا تپوس کوم چې دا کار هلته شوی دی که نه دی خو به هر حال چونکې تاسو کومراټ ته نن راغلي زه به د ټوریزم حوالې خبره وکړم کومراټ دی کې زه شک نشته چې دا یو جنت نظیر خطه ده خو د دې ما به په اسمبلی کې چې کله سپیچ کوم ما کومراټ جنت دی خو د دوزخ په لاره به ورته ځې چوکیاتن کې تاسو راغلئ یو دروازه کې دننه را انټر شوئ یادګاري فرید خان دا ام ام ای حکومت کې زما رور ام پی او دا دغه په نوم ما یو یادګار جوړ کړلی او د هغه ځینه دغه ځینه دا روډ سټارټ شوی دی کومراټ دا روډ 150 کیلومیټر دا یو ویلی ده دونه لوی روډ د دې ساتل د دې مینټیننس دا ځان یو لوی هیډیک دی په دې ځای پسې تاسو سلایډونه ولیدل د چوکیاتن نه واله او د پاتراکو پورې 2 اربه روپۍ دا روډونه دي دا مین روډ چې تاسو دیر نه رالی دا الحمدلله دا ټول د دې علاقې خلک دي زما رور ام پی او چې دا بنیاد موږ د دې روډي خېدو الحمدلله زه د خدای شکر ادا کوم تکمیل ما وکړو جمع اسلامي وکړو مخکې به په کال کې په سیزن کې کومراټ ته 9,000 خلک راتله ما په اسمبلی کې کومراټ دومره اجاګر کو چې هر سپیچ کې پرېس خټک صاحب چې زه پاسې نه ماتې محمد علي کومراټ نه بغیر بل څه شته ما وی چې ماته یو کومراټ راکړو زه درته د کې پی کې بجټ د کومراټ نه وباسم الحمدلله ما په 2016 کې دا ټول خلکو ته پته تعلق زما د جماعت اسلامي سره عمران خان دلته ما راوستی دی زه یې میزبان وم هغې نه بعد چې دی نو لاست ییر موږ 6 لکه خلک راوستي وو دا چې کوم په دې روډ تاسو رالی دا ځای په ځای د ریټینینګ والي د بریسټوالو باندې کلوټونو باندې کار روان دی دا زما فنډ دی او 19 کروڑ 65 لاک روپۍ دي چې سی ان ډبلیو ډپارټمنټ ته تاسو لاړ شئ او دا ریکارډ راوباسئ چې د دې سراج الحق صاحب باندې ما افتتاح کړله دا د ګلدی دا چې کوم روډ دی دا هغه ځای د زرګو خلک دي اوسه پورې دغې دغه روډ ځای هم چې هغې باندې خو سړی هم نشي تللی نو په دغې باندې تاسو د ګوالدی درې 30 کروڑ روپۍ دي دا د ګوالدی رونه پکې ناست دي او افتتاح کې د ملک صاحب هم دا ټول ملګري تقریبا په هغې افتتاح کې وو دا مونږ بیا تقسیم کړل 4 کروڑ روپۍ سوندرۍ 4 کروڑ روپۍ بیله برکري طرف ته او کیلومیټر 2 کیلومیټر دا مونږ کسان خیل طرف ته کېښودو دا خلک ټول د دې نه خبر دی چې د دې روډ مونږ افتتام کړله په دې باندې کار هم روان شو خو پوزیشن از د سیم صوبایي حکومت جاړي او لاسونه په ترخ کې فنډونه نشته د اوشیرې درې روډ ته ما ورکړلي برادر 44 کروڑ روپۍ هغې نیمه حصه باندې ترکول هم شوي دي ټیکهدار ویل وروره روپۍ راکړئ زه کار وکړم سی ان ډبلیو ته کښېنم فنډ ریلیز کوي وایي صوبایي حکومت څه فنډ نشته
پرابلم خو د صوبې نه دی والله اره خبر هم د کروڑو شروع کیږي په کروڑو ختميږي خو تشه دوړه د پدې ځکه وینم خبره ده اور ایزه خبره کومه دا تاسو چې کوم خبره وکړو ما چې تاسو کم دا فګر یاد کو تاسو ای ډی پی بوک کلاو کوي او زه په دې د خدای شکر ادا کوم چې دا پروګرام تاسو خلک کینی دا سره غف خبرې نه دي ما چې تاسو کمی خبرې کو ای ډی پی بوک کلاو کا کپدې کې د ګوالدی روډ ریفلیکټ نو ټندر شوی نو پدا د وشيره نو دا د ډوک درې نو دا د کومراټ نو دا د باډګوی د جاز باندې نو نو بیا به هم ته دغه شانتي میډیا ته ودرېږي چې یار ما یو د داسې سیاستدان نه انټرویو کړی چې هغه بالکل هغه قوم په سترګو کې مشېږي چې ستا د ایم پی ای کردار صرف د ډاکخانې دی آیډنټیفیکیشن اف سکیم ستا ایم پی ای به کوي اب ځي وزیر اعلی ته جاړي چیف سیکرټري ته به کینی چې ما د سکیم را دا ایگزیکیوشن ادارې کوي فار ایگزامپل یو روډ ته سی ان ډبلیو پی سی 1 به جوړي هغه به ټندر لګي ورک آرډر به ټیکدار تور کوي فند به فاینانس ور کوي صوبایي حکومت نو پروسس دی ټیکدار او ډپارټمنټ په لاین باندې د ایم پی کردار څه شو زدا ایم په هرې پارټي ایم پی ای دی هغه هرې پارټي ایم پی ای دی خو معاملې د ډپارټمنټ او د ټیکدار تاسو خبره ټیک دا خبره د خلاصون ایم پی ای دغه کردار دومره لوی دی کنه چې د 80 لک روپو په گاډي کې د 3000 بیټري چې کار نه کوي کنه د 80 لک روپو گاډي هم ولاړ تاسو مثال دا بیټري کله دا شیر چارج کې دا ټول ادارې به چارج کوي بهر ډېر مننه او دا خبره خو ډېر وګدي شو په پلند به ډېر راټون چې خدای د لوز در کې تاسو د علاقې خدمت جزاک الله ثانک یو برادر پراتو یو څه بیا ډېر مننه شکریہ